پیغامونه خو ما ډېر ورکړه او دا پرون زموږ یو ډېر پرامن کنونشن د قانون او آئین دایره کې دننه اوس قوتونه داسې دي چې هغه د ملک سیاسي استحکام نه غواړي، سیاسي سټیبلیټي نه غواړي، نو هغوی کوشش کوي چې دلته نه مضبوط حکومت جوړ شي، نه دلته حقیقي جمهوریت راشي. نو دا یو بوګس اف آی آر یو سلسله شروع شوې ده او د ډېر زیات ټایم وشو. نو پرون کنونشن کې زه عرض کړی وم، ما سره تحصیل چیرمین ناصر علي، ما سره ویلج کونسل چیرمین چې دی شهاب غني، انورغیب خان دی، بلا نور ملګري دي. د دې جعلي اف آی آر سره نه دوی زموږ حوصلې ماتولی شي او دا د فسطایت او د ظلم او د جبر او د بدماشۍ دا دور چې دی دا انشاءالله ختمېدو والا دی. او نن ما پسې چېرته دی پولیس هم راغلي چې تا باندې دلته هم یو اف آی آر شوی دی. نو دوی د اف آی آر کې موږ به قانون عدالتونو ته ځو، موږ به په ضمانتونه ځو، خو د خپل موقف نه شاته وروسته کېدو والا بلکل نه یو، ځکه چې دا جنګ زموږ د ذات نه دی، دا جنګ د ملک د حقیقي ازادۍ دی. دلته خوشحالي راشي، دلته ترقي راشي، دلته روزګار راشي او موږ د دغه امریکني سامراج او د هغې دغه اهلکارو د کنټرول او د غلامۍ نه ځان هم ازاد کړو، د ولس هم ازاد کړو، د خپله خاوره هم ازاده کړو او موږ ته هېڅ قسمه تکلیف نشته. موږ ښه ریلیکس شو، ښه مطمئنه یو او دا جیلونه خو ډېر کم دي د حقیقي ازادۍ دپاره چې نور هم قرباني انشاءالله موږ پوره پاکستاني او دا زموږ لپاره جوړ دي انشاءالله په خپل موقف او د خپل خان سره او د خپل ولس سره ولاړ انشاءالله.